یو بل سره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلیو مؤمنان رونه دي ځان خپل معاشره کې چې اوسې درونو په شانتي اوسئ کونو یا عباد الله اخوانا اے دا الله بندگانو رونه شي دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعوتو تر دې پوره چې موږ ته هم رسول الله صلی الله علیه وسلم رونه ویلي موږ ته رونه ویلي په کار دي چې موږ ضرور ولیا خبر د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره وساتو هغه موږ ته رور وای اول موږ سره دښمنی وکاو دا بخنی هغه موږ ته هغه زمونږه د مشر رور پسې ده مشر رور وای د پلار پسې او خلک د پلار تابعداري کوي د پیغمبري هغه حیثیت او جدا ده هغه لا ډېر اوچت ده هغه د پلار نه موچته د رور نه موچته د خپل ځان نه موچته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلیو لا یؤمن احدکم حتى اكون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین هغه پوری تاسو کې یو تن کامل مؤمن کې دی نشي سو پوری چې هغه ته زیات محبوب نشم د خپل مور او پلار نه د خپل اولاد نه د ټولو خلکو نه یو روایت کې پکې د خپل ځان نه مرضی چې د خپل ځان نه وته زیات محبوب نشم نو دغه سره کامل مؤمن نه دی چې مونږه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مینا محبت هغه زمونږه د خپل ځان نه د خپل مور او پلار نه د خپل اولاد نه د خپل معاشره نه د خلکو نه دغه نه زیات مینا د الله سره د پیغمبر سره پته به څه لګي مینا شته کې نشتی د ځان سره د مینا د پیغمبر سره ده د خپل مور او پلار سره د مینا د پیغمبر سره ده د خپل اولاد سره د مینا د پیغمبر سره ده د معاشره د خلکو سره د مینا د پیغمبر سره ده پته وسه لګي پته لګي چې کله تقابل راشي یو کار راشي مور پلار وای داسې باندې کې غم دې خادي دا نور کارونه دي مور پلار وای داسې باندې کې اول ته کې پیغمبر وای نه دا بکې وس بستا ایمان معلومیږي څنګه کېته په دغه غم په خاده کې ته د پیغمبر خبره مانی کې د الله مانی د الله د رسول مانی نه چا خبره مانی کله الله د رسول خبره دی ومن الله د خپل مور او پلار دی پرې خو دا مور او پلار خپکیږي شل پیر دی خپشي ولی زما الله خپکیږي زما پیغمبر خپکیږي مور او پلار دا د الله او د الله د رسول نه رستو دي حال ته پته لګي او دې وینا څه چلو کما ایو تنو هغه ټیک د الله د نوم ډیر خوږي خدا ګړم ډیر خوګه ده خدام ځان تسوي او نو دا ګړه خوګه ده خدا د الله د نوم نه خوګه نه ده دغه سي خبر راشي غم دې خادي دا وصل دغه زوی ده اغلا کوجدن دا هغه وعده ده پیغمبر وی وعده په دې طریقه باندې وکا اول دغه وصل دغه بچي خپکیږي زوی خپکیږي بچي خپکیږي کور کې خزه خپکیږي مور او پلار خپکیږي اوس به تکمه یو کې دا الله خبره به منی او کنا د خپل کور د خپل اولاد داغي خبره به منی پته به دغه ځکه لګی نو چې ستاسو الله سره مینه ده د الله د رسول سره مینه زیاته ده او کنه د خپل اولاد سره او د خپل خزي سره د خپل کوړمې سره مینه زیاته ده پته ال دګی لګی دغه ځکه پته لګی دغه سي غم خادي ده ال دګه الله او د الله رسول یو سوي او د سوي دی وی ٹھیک دا خو داخلك بسوي دا الله خبره د پیغمبر خبره خو خدا خو داخلك بسوي زما خو پوزه کټشي داخلك بسوي هغه خپل نکاح هغه دغه سور غړاو هغه خپل مور هغه دغه سور غړاو ولا
خپل پلار دغه سی ورغړاو خلک بس وای خلکو کې خو زما پوزه و پریش بدنام بشم د سترګو د غړول نه بوزم پته دا ولګیدا ستا د خپل د خلکو سره مینه شته خو د الله سره د الله د رسول سره مینه نشته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل من احب سنتي فقد احبني د چا چې زما د طریقې سره مینه وا نو د دې سړی یقینا ما سره مینه ده وای دا شي ثبوت یې کنه ثبوت پکار دی نو اوس به څه پته لګي ستا مینه د پیغمبر سره شته که نشته نو دغه طریقه پیغمبر صلی الله علیه وسلم خدا من احب سنتي د چا چې زما د سنت سره مینه وا سنت باندې داغه عملو فقد احبني نو د دې سړي زما سره مینه ده ومن احبني كان معي في الجنه او چا چې زما سره مینه وساتله خپل مور پلار خپه کړو زما د وجینا قام قبيله خپه کړلی زما د وجینا دیو زما سره جنت کې یو ځای پیغمبر صلی الله علیه وسلم زما سره جنت کې یو ځای وسوکو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره جنت کې ملګرتیا دا پکار نه ده دا خو خانه ده دا خو خدا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سنت طریقه هغه خپل ولغواړي د سنت طریقه په هر ځای کې دا نه چې بعضی راځي نه دي چې په ګوته پکې دا خیر دی نه دلته به دا پرې دا اخواته تلار شه مدي سي نه کیږي یو سره هغه دا بعضی خلک اسه مینه محبتي د بعضی سيزونو سره نو څوک لګیا دی په لاس باندې لیکل کوي پیغمبر منع کړلا پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دغه سړی دی لعنتی چې څوک خپل لاس مخکې کې دی کې مال ولیکا خپل بدن مخکې کې مال دی کې ولیکا په دې کې مال سره جوړ کا او هغه سړی باندې هم لعنت ته څوک چې دا کسب کوي بدن کې چې لیکل کوي بلم خبره پکې دا چې خالونه لګي یو خالی ایو بدن کې لیکل کوي بدن کې بازي پکې جوړي سٹار په جوړي سٹار پته بازي په میاش جوړ کی په دې ځای باندې دا پستان باندې دا سورې کی او بیا پاره کې رنگ غورځي پاره کې ستوره جوړ شي سپومې پکې جوړ شي دا بیا یې بیان لري نو رانیږي سو په دې کې نوم لیکي په دې له چبانه په دې باندې نوم لیکي څوک به ګول جوړي څوک به بل سکے څوک به بل سکے ټول ناروا دي هو اسی دا خبره یو بل څه د پاره کو یو سړی و ناغه وی لاړه هغه سړی پسې چا چې دا کسب سکي وې زما په املا باندې د منظري تصویر جوړ کا هغه زه خبر سړی کېناس پیسې څومره پیسې واخلې خبره وشوه نو هغه هلته کې د سره ستن وته وي نشتر وته وي نو هغه بدن سوری کوي ولې دا خو اس نه کېږي که نه سوری کول غواړي سرمن کې سوری کول غواړي نو هغې به کې بیا وروسته رنګ پکې اچوي نه چې ستنې را پرېښوده نو هلته سړی بیا دړ کوي دړ کوي که نه کوي ستن چې سړی ورکوي که نه ستن کې چې سړي کې وټومبې دړ کوي که نه نو هغه چې دړ وایي ملا باندې دی که نه نو چې هله یو وی وی دا څه جوړی وی لکۍ یې جوړوم هغه وی نو بې لکۍ خو منظره یي بې لکۍ نه او که نه بې لکۍ خو مي که نه لکۍ دې نه د سره خیر دی خو منظره جوړ کا بې څه ټیک ده بې لکۍ جوړ کا څه ده صحیح ده جو بل ځای کې ستن چې را پرېښوده یا بې هله یې ووی بے علیہ
ویسه جوړه وی خپل ولا جوړ نو یک ګډ خو می کنه منظر ګډ نه منظرو کې بازي پکې دي سي کنه چې ګډ پکې می کنه وی خپل دې نه خیر ده خپل دې نه زه سي هغه جو هغه زینه استنوا اشي لرګو برز کې چې گزار ورکو یا بیا لایو وي دړ یو کو دړ خو کې دا خو انسان دی سټیل باډي خو نه کنه سټیل باډي بیا نه کوي هغه چې بیا استنه پرې خو د وسه جوړه وسر ولا جوړم وسر خو خطرناکي سر صحیح خطرناکي سر ولا ما جوړوا او بیا سړی خوري کنه سړی چې منځن نه یریږي خو د سر نه یریږي سر خطرناکي سر ما جوړوا زه صحیح وې دې چلو کا ما ته دې سي منظره وخا چې نه سري نه خپي او نه لکې نو دا منظره څنګه ای نو زمونږه خبرم دغه سیده زمونږه مینا ده د پیغمبر سره د الله سره مینا ده او چې کله خبر راځي د سیده عمل راځي نو دغه باندې بګو ته دغه دی پکې نه خیر ده دا دی پکې نه د خپل شکل مبارک راځي وای خیر ده د خو ځواني ده لا دا پکې ځواني دا خبره تیلر کا خیر ده چې کله بل خبر راشي وای نه دې دې کې خو مور پلار خپکی کنه نو مور پلار خو حق ده کنه نو دا خبره تیم پاتې کا بیا چې کله د غم خاده خبر راشي وای نو زما خدای یو زوی ده او کله وای دا مشره زوی ده په دې کې چې زه خوشحالي ونکم کله وکوم نو دا تیم لري کا خیر ده نو غم ته لري کا خادي ته لري کا او خپل بدن ته لري کا چار څه ته لري کې نو دا مسلمانی بچی شي بے لکی بئی بے خپو بئی او بے سرا بئی منظره بئی اون دیسی منظره منگ ندلی دلے پا دنیا کې دیسی منظره نئی چی نئی سری او نئی خپئی او نئی لکی زمانگا مسلمانی اغم دغی صحت تر رسید اللہ چی دا دیر شیخ کارونه دی منگا زای دا تی شاعتا که خیر دی دا دی پکی نئی دا پیغمبر سر بیام زمانگا مینه دخوا طریقه باندې عمل نکو همینه وسرشته کله چې مقابله راشي داغه د عمل منګه مور پلار له ترجیح ورکو پیغمبر صلی الله وی ووصینا الانسان بوالديه حسنا مور پلار د پاره هم منګه حکم کړل چې خبره به منه د مور پلار اطاعت وکې داغه سره به خسلوک کې لیکن وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا کمور پلار دی رابلی داسې خبرې تا چې هغه د ګناي هغه د شرکی خبره به نه مانی پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق کمزه کې چې دا الله نافرمانی کیږي دا الله نافرمانی پکې راځي هغه ځکه به د مخلوق نه مانی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دغه ویلی الله دغه وی او زمونږه منغو خیر دی الله خپکیږي خپ دی شي خیر دی بیا برازي شي زمونږ رب دی بیا برازي شي لیکن کومور پلار خپ شي اولاد خپ شي نو بیا خبر ورانی قام قبیله خپ شي معاشره خپ شي نو خبر ورانی بیا بسنګ ژوند تیرو نو که الله خپ شي خبر ورانی د سینه د پکار چاویلی سارا جہاں ناراض ہو پرواہ نہ چاہیے سارا جہاں ناراض ہو پرواہ نہ چاہیے طول جہان کا ناراض چیز پرواہ نشتے خواہ وہ مد نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے مد نظر ستا دخپل جانان داغا رضا آپ کاردہ اس نظر سے دیکھ تو کر یہ فیصلہ کیا کیا کرنا چاہیے کیا کیا نہ چاہیے دغت خبر تو گورا نو بیا وګوره کم یو کول غواړي کم یو نه کول غواړي وخت مې ډېر واغس الله رب العزت دې موږ له عمل کولو توفیق راکړي
او نور څه خبره شته کې نشته دعا وکړو درود شریف وایه اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا كربة من كرب الدنيا والاخره الا نفستها يا ارحم الراحمين الله رب العزت زمونږه څومره عبادتونه مونږ وکړو الله رب العزت د خپل شان مناسب قبول کړي الله دې دغه مناسب مونږ لا اجر راکړي الله رب العزت دا څومره تراویح وکړې شوې څومره عبادتونه کړې شوې دي ټوټه پوټه شوې دي الله رب العزت خپل درکې قبول کړي الله رب العزت زمونږه څومره کسان وفات شوي دي مخکې علما وفات شوي دي خپلوان وفات شوي دي عام مسلمانان وفات شوي دي الله رب العزت معافي وکړي الله رب العزت ول په جنتونو کې اعلی مقامات ورکړي سوچ ژوندې دي الله رب العزت علما دي استادان دي الله رب العزت دا غي په عمرونو کې عملونو کې برکتونه واچي الله رب العزت عام مسلمانان دي الله رب العزت قرآن او سنت باندې عمل کولو توفیق ورکړي الله رب العزت زموږه څومره قرضداري الله رب العزت د قرضونو تنظیم وکړي څومره نور ضرورتمند دي حاجتمند دي الله رب العزت دا غي ضرورتونه حاجتونه په خپل غیب او خزانونه پوره کړي بعضی کسان بیمار دي الله رب العزت شفای کامله عاجله مستمره ورکړي امخکې ورځو کې چې اکسیډنټ شوی او پای کې بعضی کسان زخمیان شوي او الله رب العزت صحت کامله عاجله مستمره ورکړي الله رب العزت زمونږه په حال باندې رحم وکړي زمونږه حاضرینو پزړونو کې څومره شرعي ضرورتونه حاجتونه الله رب العزت خپل غیب او خزانونه پوره کړي الله رب العزت زمونږه څومره مسلمانان رونه دي او په جیلونو کې پراته دي بے قصور دي الله رب العزت په خیر او خوشحالو سره خپل کورونو ته راورسي الله رب العزت زمونږه مدارس زمونږه مساجد زمونږه مراکز د دې حفاظت وکړي الله رب العزت زمونږ د علماء او د طلبو حفاظت وکړي الله رب العزت زمونږ د ملک پاکستان حفاظت وکړي الله رب العزت په دې علاقه باندې د امن صادر خور کړي الله رب العزت زمونږ د حرمین شریفین حفاظت وکړي الله رب العزت څومره مسلمانان دي لګیا دي د دین خدمت کوي په هر طریقې باندې چې کوي په هر جامه کې په هر نوم باندې چې کوي الله رب العزت قبول کړي الله رب العزت قدم په قدم باندې داغي نصرت وکړي الله دې داغي ټول عملونه کوششونه کاوشونه قبول کړي الله رب العزت څومره مسلمانان دي هغه د کافرو سره بر سره پیکار دي الله رب العزت داغي امداد وکړي څومره مسلمانان دي د کافرو په پنجه کې گیر دي الله رب العزت داغي د پنجه نخلاص کړي الله دې دغه ظالمانو د پنجه نخلاص کړي الله رب العزت څومره کافر دي زمونږه د مسلمانانو بدخواه دي د پاکستان بدخواه دي الله رب العزت داغي نظرونه زمونږه د مسلمانانو نه د پاکستان نه واړي د اسلامي ملکونو نه داغي نظرونه الله واړي الله رب العزت د دغه کافرانو په قسمت کې هدایت الله دې ته هدایت نصیب کړي هدایت په قسمت کې نه الله دې په خپل ویر باندې اخته کړي الله رب العزت په خپل ځان باندې اخته کړي الله دې مسلمانان خلاص کړي الله دې مسلمانانو امداد او تعاون وکړي الله رب العزت زمونږه مشران کشران معاف کړي الله رب العزت زمونږه منګلا د دین طرف ته مخ کړي الله رب العزت زمونږه کشران او دیندار کړي الله دې زمونږه په کورونو کې چې څومره زنانه دي خبرې اوري الله رب العزت دا غي چې څومره ضرورتونه دي ټول ضرورتونه دي الله پوره کړي الله رب العزت زمونږه حامي او ناصر شي الله رب العزت کله چې مونږه د دنیا نه بیاي نو په هغه وخت کې دی بوزو چې الله زمونږ ناراضي الله رب العزت دا لوی کلمه زمونږ نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين آمين آمين